لکه موږ چې اوس کوم معلوماتو کو یو کوارټر نیولو د لک په خپل خزم دام ډمه ده دغه د ډمم ده د صدام علیکم ډمه ده بل خزم ډمه ده او دوی بس خپلو کې ملو بس دوی په پاټې ماټې به کولو پیسې میسې به ګټلې مکه تلاړو واقعي چې التکی د روډ ګلبېلې سره خوا کې مین روډ 400 روډ باندې په سپیدو کې یو ناش پروتو خو هغه ناش دا شو چې د هغې د شکل نه هم پہچان نشو کېدی نه سرجي ولې به مې راکې نه راتله او زما خو په مرګ نه شوه پیرزو هغه کله ویل سیند ته غورځو کله سوې کله سمې زما داسې نشي پیرزو دغه کله مخې وله په دغه باندې وتړلو او همداسې بړستن یې پرې واچوله چې دیم ګاډي کې واچوله او روم له هلته هم لړه کسه د سره کوم یو مرګري چې دنو د هغه وایب دا سپانسر وه په دې وجه باندې دي د دواړو هغه یو فرینډشپ وو او د الک چې دي د ډانس پارټو شوقینو دغه پہچان نه کېده دغه سه بلایند مرډر وو مشتاق لاش ملو سلو پہچان شاته دا یو وردا کہانی ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو مرګرو د داوزو تانه په علاقہ ګلبېله کې د یو خزې داسې لاش ملو شوی چې په مخ باندې ولا چا تیزاب اچولی او ډیره په بے دردۍ سره وجل شوی و د کیس کې پولیس یو ملزم نیولې دی دا خزه سوق و دا چې کله د کور نه ووته نو څنګه لاسونو ته ورسېده او بیا د دې مرګ څنګه وشو دا ټول تفصیل زموږ ننني پروګرام کې شته موږ په یوټیوب ټیک ټاک او فیسبوک باندې خامخا سپورټ کې ګرانو مرګرو ډي اس پی خزانه عمران اسلم صاحب سره ولاړم دینه به تاسو کو چې په 18 فروری باندې د چا لاش ملو شوی بیا د دې شناخت څنګه وشو بیا د کې ملزم څنګه اریسټ شو جی السلام علیکم قیصر خان تاسو ډیره مهرباني شکریا تاسو موږ ته ټیم راکوم دا جنې بیسیکلی موږ ته لاش چې کوم ملاسلو خو دغه پہچان نه کېده دغه سه بلایند مرډر وو مشتاق لاش ملو سلو پہچان شاته دا یو وردا کہانی ده هغه ته انویسټیګیشن ډي اس پی صاحب تیر کړه هغه به موږ ډېر ټیکنیکل کار وکړو هغه باندې موږ انویسټیګیشن او ټیمان جی ټي باقاعده ورسره جوړ سره او هغه نه پس بیا موږ د دې پہچان اوسو چې دا نادي لاش وو د ملزم خو لګه پولیس چې کوم بیان ورکړی دی او کم چې پولیس سره شواهد دي هغه کې خدا قتل د کړي دی ولې انکار کوي د دینه دا خو قیصر خان ته همیشه دا کرائم ریپورټر یو تا ته دا چې مدغه همیشه ملزمان چې دي د خپل جرم نه انکار کوي نو د لوجه باقی مشترک څور ایویډنس دي هغه د ملګری صدام او د باره چې بالکل مشترک ټول ایویډنس باندې مشکار کوو د بیان باندې موږ نه کوو دا خزه جنې خو د کورم تختیدل وکنه اوس مودیم د دې روړ دی د جنې که فرض کو هغه دا کیس نه فالو کوي نو بیا ملزمانو ته سزا وشي ملزمانو ته سزا او عدالت کار دی موږ خپل تفتیش ور باندې ان شاء الله چې کمپلیټ کړی دا او بل ملزم به ان شاء الله موږ نظر اریسټ کو او بیا چې د سره کمپرمایز وسی نو کمپرمایز داسې به موږ نه کیسونه خراب کی او بیا سزا نه ملاوي دي داسې د سړی وای چې دا جنې د 100 کالونو په دې پټیانو کې ګرځول کنه په خبر کې د سي پټیان کېږي دا سړي جنې کې پکشتا تاسو سګړې به حیثیت یو پولیس افسر د دې پټیانو چې کم زینو کېږي د خلاف یو ټیک ټاک کاروایی نه ده پکار بالکل دلته زه بیسیکلی پېښور چې نوکری مې دور ډېر نه دا بنو چې الته دا پارټي مارټي یک نستا دلته چې دا پېښور چې دا سیستم ستا بالکل ستا او هغه به انجام دغه سي نه تاسو مخته ده نو هغه بیا ډېر ټایم پر بیا انجام دغه غي بیا شاته دا یو بل سره غي کی او استعمال کی بیا هغه مړه کی وغیرہ کنه غلط استعمال کی کنه نو غلط چاره انجام همیشه مختصری خیر الله پولیس ولی نیولې جی سر पुलिस वाली नहीं वाले सर जी दा जिने केस थे जिने सा केस थे जिने वजले दा ते जिने सा नुमो ददे नादिया नुमो जी नादिया तासु मर वक्त न पेजंदा तकरीबन 2021 न सर सा ताल्लुक दे वर सारा जमा वर सर गैर ताल्लुक सर वादे दे वर सारा ना कड़े न जी ता पहले न वादे शवे दे आओ जी सो बच्ची दी दागे ना जमा जी सलूर बच्ची दी دې سره د سلور کال څنګه تعلق ساتي شو لګوي وضاحتو کوي تعلق سر جی ودا ما یو دغه کې صحیح کړي ګلبهار کې یو ډمه ده دا باغی سره و د پټیانو ماټیانو لبتله زما دې سره یو ملاقات شو بس هغه نه پس بیا د خپل نمبر راکو
داسې دوه درو ملاقاتو کې به زمونږ داسې یو دغه جوړ شو چې بس تعلقات شو که نه بیا د هغې نه پس د جینۍ به ایس وغیره مسکلو دې وخت د سره د خاوند چې کړی و هغه به دې پاټیانو پسې ګرځوله بیا هغه طلاقه کړې وه سر ما بیا همداسې دغه مې ورته وکړو د ایسو نه مې واړوله سر د دې کورنۍ ته هم ټولو ته پته وه او زما کورنۍ ته هم پته وه چې یاره دغسې د جینۍ د ده په دغه کې راغلې ده پولیس وی تا به په دا 3 کاله په تا پټیانې کولې نه جی ما په نه دي کړي ما په پټیانې نه کولې سر ما دا څه رشته باندې ساتله تا زما بس داسې انډیوالی کې وه بس ته څه کار کې زه ګلکار یم جی پله د یو ښځه او 4 بچیم دي او جی نو ګلکار سره دونه پیسې وي چې د پټیانو والا جینۍ وساتي د دې خو ډېرې زیاتې خرچې وي که نه جی بالکل نی ورسره دې له ما صرف کور په خپله ذمېواری نه و سر او دا په یو ځای نه ټینګېده نورې پیسې به دې ځان له په خپله څنګه ګټلې به دا به تله پاټیانو له به تله سر پاټیانو له به تله بس دغه خبره د شپې به 10,000 مو ګټلې 8,000 به مو ګټلې د دې یو لور د ورسره د 400 کې د دې خویندې دي هغې سره یې د اوسم او سرجي هغې له به هم لېږلې خرچې مرچې هغه به مې سکول کې داخله کړې ده دی خو تا والا خالي نوم ورکړی و ځای دې نیولې پاټیانې به هم کولې په خپله به پیسې هم ګټلې مړه دې ولې کا سرجي ما نه ده مړه کړې چا مړه کا سرجي د تقریبا د جمعې په ورځ باندې مونږ ښه روټۍ مو خوړه اشنغری کې واپس رالو 7 بجې دا د هفتې په ورځ تلې وه او د پیر په ورځ سرجي د دې نه مخکې زه چکر ما کور ته راوالې خو څوک نو کور کې ما وی دا به راغلي ما وله خور ته د اتوار په ورځ امرنګ کړی دی هغې ویل چې یاره نمبر یې بند دی څه پته یې نه لګي دا پولیس چې کومه خبره کوي چې ستا لوکیشن هلته هم ورسره یو ځای راغلی دی بیا چې کله لاش غورځېږي بیا هم ورسره ستا لوکیشن راغلی دا دروغ وایي سرجي د کور ته چې زه څه ټایم تلم دا د کور مخې ته کوڅه کې پرته وه د دې نه مخکې صدام د دغه کوره وتی او چابیانې ما ته پرېښې وې زمونږ د کور یو چابي وه صدام سره بله ملګرې وه هغه هم د کور کې دوی وله لږ ځای ورکړی و کمره ورکړې وه صدام د دې نه مخکې وتی و هغه چې څه ټایم دا ما څه که کوڅه کې زه ویارېدم سر زه مړه پرته وه که ژوندی وه دغه مړه وه سرجي خو د مخ نه پته نه لګېده ما د لاس نه وپېژنده د دې لاس کې 2 بنګړي وو ما هغې نه وپېژنده سر بیا تا کور ته دننه که زه ترې نه وتښتېدم ما صدام ته رنګ وکړو صدام ما ته وی چې جینۍ چا لیدلې ده مې نه سر ما ته پته نشته هغه ما ته وی چې دا جینۍ کور ته دننه که څوک دنه خبر نشي سرجي جینۍ ما نه شو چتولی ډېره بېحده درنه وه ما پراخکو دننه که چې څه ټایم صدام رالو صدام ما ته ویلي دا سی صاحب دی مې دغسې کار شوی دی صدام په هغه شپه باندې د جینۍ کمره کې تېره که کمرې ته دننه که راسره بیا ورځ هم تېره که د چهارشنبې په شپه باندې دا ماسخوتن مونږ تقریبا ورته دغه وکړو صدام ګاډي هم راوغوسته 2 ګاډي راغوستي سر الټوګانې وې او د دغه که مخې وله په دغه باندې وتړلو او همداسې بړستن یې پرې واچوله چې هم ګاډي کې واچوله او رومله هلته هم لړه که سر دې ځای کې مو ولې لړه کوله دا ځای مو ولې دا خوښ کو دا هغه سر نه هم دلته راوړه دا سرجي هغه ویلې وي هلته کې به یې لړه کوي نږدې رونه دي بس وي هغې به یې اوچته کې ښه به یې کړي او دا په کوم ځای لګېدلې وه سرجي لګېدو نه نیو خبر چې مونږ کتل هم نه وه چې په کوم ځای لګېدلی کوم ځای خوږ دی دا چې اوچتوله او راښکله دی نو دا نه پته تا ته ونه لګېده چې دا لګېدله سر نه سرجي لږه لږه وینه تله او جی سر باندې خوږ وه دا چې کله بیا صدام سره رابطه وشوه ودله راملو نو دې جینۍ خو فیملی ته هم ته چې پته وه چې تا سره تعلق دی نو تا د هغه نه دا ډو انویسټیګیشن ونه کړو چې دا چا مړه کړې ده څنګه مړه شوې ده تا نو به کور والا تپوس ته ویلې خو صدام ویلې وي پته نه وي زم ته نه یم خبر لاش چې دی غورځو په لاره کې چېرته پولیس مولیسو نه جی بیا لاش هم وغورځو چېرته لاړئ بیا لاش هم وغورځو واپس لاړو خپل علاقې ته سر نو بیا دې پړه کې چېرته راتلل چې پته به ولګي که نه بس تاوې بس خبر ختمه نه سرجي ولې به مې علاقې نه راتله او زما خو په مرګ نه شوه پیرزو هغه کله ویل سیند ته یې غورځو کله یې سوې کله سمې زما داسې نه شي پیرزو او جی کله چې دا دلته وغورځوله څو ورځې پس درته پته ولګېده چې شناخت یې وشو که نه معلومات په سبا باندې پته ولګېده سر څه نه درته پته ولګېده بس دوی د خورې راپسې مازدیګر رنګ وکړو وایي چې دغسې کار شوی دی بیا زه هلته لاړم ناګومان ته جي دې له خلکو له ورلې او جی دوی په تا شک نه نو شک خو یې داسې و چې ما سره الریډي وجي نه که نه او بالکل په ما شکو مونږ بیا چوکۍ ته ورلو چې تا 4 کاله دا جینۍ ځان سره وساتله پارټیانو والا هم ورته وی که نه نو بیا په مرګ باندې تاړو چا سره تفتیش مفتیش ونه کړو پولیس ته یا بل چا ته سرجي ولې نه دې نه مخکې ما معلومات کولو چې ګینې یاره دا چا کړي دي او جی پولیس خو تا یادوي او صدام یادوي او جی بالکل نو دی وجلې ده
جی سر تاسو وجلې ده سر ما زه خو ته مرګ نه نیم خبر او او جی د دې 9 لک روپو څنګه خبره و تاسو 9 لک روپې مې نه جی دې چې کومه پټیانې مکول دي هډې پیسې ګټیا څه شوې سر جی هغه به خويند ولا لګلې کا چې دې جنې تاسو سره سلور کالم تیر کل جی سر ټیک شو تاسو سره خطا لوکو مو تاول کورم نیولیو تا مړم نکا نو تا بیا کور ته ولې دنه کولا بیا د دون ورځې ساتل ولې او دا دل تر غست اور دې زه ترړو کې د مدد ولې کو دارته سر جی دارا باندې سره صدام کړی سر او جی صدام سه بدمعاش دی په بدمعاش نه سر هغه سره پاټیان لټلا هغه په دې یاره کې چې یاره سینه په مونږ را وړي هغه راته چې دا بالته کې لړکو بس داغه په خبرو کې زرا غلم سر نه تا روزان په دې خبره کې ملامت نه ښکاری چې یو جنې تاسو سره دون یو منټ تاسو سره یو جنې دون وخت تیر کو امړه شو بجای د دې چې ته هغه اوچته کی تا د کور غلطانی ولې وکنه تا ته خدا پته چې پولیس بتا بس راځي کنه نو طالب کار نه چې تا پولیس ته ویلې چې دا خزه چا وجلې ده سر جی ما ورته ختهشته دام ویلې دي چې بار پراته ده پولیس ته به تلو کو او سر جی هغه چې نه دا زمون کور بم د پولیس ډکه او ستا بم ډکی دغه خبرونه سرجی زو یا رولم بس ما باندې دغه کار وکړ تاسو د آیس په بند کړلو تا ته چرته ویلی نو چې پټیانې مکو سرجی دا مې ورته ویلو ما سرجی ما ورسره نکاح کوله او جی ما خو دې له ثبوت هم ورکو چې لاړ شي بخشو پول کې صداقت ته نکاح خوا ده خو هغه ورته تر دې پورې ویل چې تاسو سره مثال خبره طلاق نامه نيستا نکاح نه کیږي ایس پی انویسټیګیشن رورل سرکل لالزاده خان نه به تاسو کو چې کم څنګه عمران اسلام سے بوې چې لاش ملو شوی هغه بیا پته ولګی چې دا د نادیو بیا دې کې مخ کې څه تفتیش شو چې یو د دې شناخت څنګه وشو چې دا نادیه ده بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ابتدا د نو کوم چې زستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ټیم مخ کو او په دې یو اهم کیس په حواله کې تاسو پولیس سټیشن ته تشریف راوړو دا یو ډیډ باډي زنانه موږ ته ملو شو په 18 تاریخ باندې خص هر وختي اطلاع شو رانا لانه ولګېدلې اطلاع شو پولیس لاړو مقامي پولیس سی چور صاحب انویسټیګیشن سټاف مکه تلاړو واقعي چې التکی د روډ ګلبېلې سره خوا کې مین روډ 400 روډ باندې په سپیدو کې یو ناش پروتو خو هغه ناش دا شو چې داغه د شکل نه پہچان نشو کېده پس سرچ په دوران کې داغه د باډي نه هیڅ قسمه داسې شناختی دستاویز ملونه شو چې داغه نه موږ دا پہچانو شي چیرې دا زنانه مقتوله سوکته تا هم بیا موږ خپل کوشش وکړو هغه پکچر ممته واغشتو کریم سین په ذریعہ باندې موږ داغه نه نشانه انګشت ماغشت چې دا منګه د پہچان د لپاره نادره تواستو او د دې وکوي اطلاع موږ فورن افسرانو ته ورک الله پاک کامیابی را کوي هغه څنګه وکړي چې د لوکل انفارمیشن نه ایسی چو صاحب ته معلوماتو شو ایسی چو صاحب پاغي کې لګ مخ کې لاړو خو اخر کې دې نتیجې ته موږ ټول رسیدو چې د دې رورو چې د دې ضرور الیاس نامه وا او هغه الیاس د دې شناخت کو او شناخت رسنو کو اخو قبل مخکې تاسو ته مو وی چې د دې شناخت د مخ نه کېدو خو د دې په بای لاس باندې کیټ یو نشان جوړو چې داغه نه د خپل روډ چې کم دی الیاس داغه پہچانو کو چې د ولی الرحمن زوی دی نو دا ډېډ باډي چې ونه دا الیاس خور وا او د ولی الرحمن بچی وا بیا پردر داینه دا معلوم شو چې د دې واده شو لس دولس کاله مخکې چې داغه نوید نامه دا چې د 400 تنګي سره داغه تعلق دی او هغه سره کافي وخت شیو چې داغه نه سلور ماشومان هم پیدا شو خو سلور واړه چې نو هغه ماشومانې جینه کوي مشر جینه چې دنو هغه دې سره و چې نن سبا هغه دې کم شناخت چې د دې ډیډ باډي او کو دی روري چې هغه دوی سره ده او هغه درې ماشومان چې دغه اوسه پورې د تنګي 400 د نوید سره دي ځکه چې داغه بچی دي چې کله دې ته طلاق ملو شو فردر دی بیا طلاق بیا کله شو طلاق دیتا په تقریبا 2021 خوشا کې شوی 2021 کې 2021 نه چې داراله نو د دې بیا د سر سایه نه و دینه ثابت دا و چې مې به کې دي چې دا دې التا جون تیر نکو خاون سره نو د دن خپل کور والا هم ناراضو نو دا بیا عمداسي اواره وا بیا په دغه وخت کې دیتا یو کس ملو چې دغه نوم دی خیر الله چې دغه پرزوي دی او دا د روزګار نه دی ګلکار او د خپل هم واده کړی دي سلور بچی دي
خو چې کله ورته دا میلو شو نو دې سره تعلقات جوړ شو. دا خیر الله چې دی ذاتي هم د ناګومان دی، د خزانې ناګومان دی، خو دی له په یوسف آباد کې په 14,000 روپۍ باندې کور واغشت. پای کې به ورسره وخت تېرولو تر اوسه پورې تر تا حاله پورې دا د سره وه. دا چې کومه ډیډ باډي موږ ته شناخت شوه د دې نادیه نامه ده، نو دی به پارټۍ هم کولې، ډانس پارټیانې به کولې. دا موږ ته د انټاروګیشن نه پته ولګېده. نو دی به ډانس پارټۍ کولې او د هغې نه به چې څه پیسې میسې راتلي نو د خیر الله به پې هم خپل ژوند تېرولو او د دې به پې هم ژوند تېرېدو او دا تسلسل جاري و. نو څنګه چې د ډانسرو یو بل سره تعلقات وي نو داسې بیا چې دغه شوق سو کوي لکه زه به دا ویم چې خیر الله شو او صدام دوستان شو نو د دې به هم انډرسټینډینګ هم دغه و، نو د دې هم ښه دوستانه وه. نو اصلي وجوهات خو د دې د مرګ دا دي چې خیر الله چې کومه دا ورسره وه د 2021 نه والا تر حاله پورې نو د خیر الله دونه حیثیت نشته دی چې هغه دویمه ښځه وساتي او یا ولا په 14 او 15,000 باندې کوارټر والیو روزمره دیاړی کې. خو همدغه خبره وه چې دی به د ډانس پارټۍ نه انکار وکړو نه بتله نو هغه خو دا بیا افورډ کولی نه شوه نو بیا د ملګرو په مشترکه سره دا ووجله په کور کې دننه. لاش خو چې کله میلو شوی نو د هغې نه معلومېده چې دا 3 ورځې پهله نو دوی غورځولې لیټ وه که نه کور کې ساتلې وه؟ هغې ایله راځم چې کله دا دې د پارټۍ نه انکار وکړو او دی په تشدد هم او په دې FIR هم کړی دی. یو ډزې دا ویشتې هم ده، خطرناک ځای کې ویشته ده، لکه په سر یې ویشته ده. نو دې سره بیا دا د دې علاج نور تلو چې دې سره به اوس موږ څه کوو، وي خو ویشته خو دې سره به څه کوو. نو دی بیا لکه کور کې 3 شپې ساتلې ده، 3 شپې ډیډ باډي د دې زنانه دی په کور کې ساتلې ده. دا موږ ته انټاروګیشن نه معلومه شوه چې 3 شپې ساتلې ده. بیا لازمي خبره ده چې کله انسان نسا وځي د بلډ منجمد شي نو دې سمیل شروع کوي. نو هغې بیا سمیل شروع کړو نو په دغې وجوهاتو باندې بیا د دینه لکه کوڅه خطا شو چې اوس به څه کوو. نو بیا په باهمي مشوره باندې صدام او خیر الله دې دواړو په باهمي مشوره باندې بیا دې لکه د 2 ګاډو بندوبست کړی دی. نو بیا د شپې د نیمې شپې پروګرام جوړ کړی دی او دی بیا په یو ګاډي کې راچولې ده او دا یو ګاډي چې کومونو هغې کې ورته ریکي کېده چې مقامي پولیس موږ ونه ویني او موږ د پولیس او د قانون د ګرفت نه بچ شو. نو بیا راوړې ده او دلته کې د پولیس سټیشن داودزی په علاقه کې ګلبیلي سر 400 روډ باندې د چینارانو یو بړ دی هغې کې غورځولې ده. نو دغه ډیډ باډي موږ ته میلو شو. دې باندې مزید موږ بیا انویسټیګیشن وکړو. نو د انویسټیګیشن نه هم دا معلومه شوه چې په کومه شپه په 14 تاریخ باندې د پرورې دا قتل کیږي نو په هغه ټیم باندې د ملزم صدام، ملزم خیر الله او د مقتوله نادیه د دې لوکیشن CDR سیم راځي او په دغه کې وکوي په شپه باندې بیا د نادیه موبایل چې دی نو هغه هم په دغه ځای باندې چې کوم ځای کې د دې کوارټر دی هلته کې آف راځي. نو دې کې نور هم لږ مخکې کار شته دی، تفتیش لا په دې کې جاري دی. کومو ملزمانو چې په کور کې دننه د دیوالونو په دننه په تیاره کې یا په رڼا کې او د قانون نه په پټه کوم یو کار کړو نو هغه هم د الله په قدرت سره د الله په مهربانۍ سره او د سینر افسرانو د هر قسم سہولیاتو فراهم کولو په وجه هغې ته موږ الله پاک ورسول. ډېره مهرباني. SHO تانه داودزی خضر حیات خان نه به تپوس کوو چې دا کم د دې زنانه رور راغلی و اصه وایي چې د دې واده پیلنې کله شوی او د دې جینۍ په خوښه شوی که د فیملي په خوښه شوی؟ د دې ورور کوم راغلی و دا وایي د ورور خوښه نو شوی هغه سره تښتېدلی و 2011 کې هلته تښتېدلی و تقریبا هغه سره 4 بچي شوي دي. دې نه ناراض او خفه و دې خوښه نه و شوی. بیا خپل خاوند نه څنګه تاسو ته DSP صاحب وویل هغه سره 7 سال تېر دی نه په 2020 کې تقریبا بیا هغه نه طلاق واغستو. طلاق نه پاس یو هلک د نن سبا کوم تاسو ته ګرفتار دی دې سره یارانه او دا وقتاً فوقتاً یو ځای بل ځای دا ساتلو ته اوس اخر کې د ما خیال دا نه جوړو یا د خوښه نو د ډانس د ډانس ماس نشي کول دی وجه نه د خپل دا کار وکړو. الیاس خان د الله شکم ملو شوی نادیه دا ستاسو وه؟ دا جی زمون خور وه.
د دې کله نه پیله واده شوی و؟ د جی 2011 کې واده شو جی. هغه واده ولا تاسو کړی و که دې په خپله خوښه کړی؟ یاره جی د خدا په خپل خوخه په مینه محبت یې کړو. بیا د هغه خاوند نه څو بچي و؟ دا غنې سلور بچو جی. یا طلاق یې په څه وجه وشو؟ د دوی بس خپلو کې څه تنازع منازع راغلي په هغې وجه طلاق بیا غشتې. کله چې د دې طلاق وشو تقریبا 2019-20 کې یا 21 کې د هغې نه پس تاسو د خپلې خور سره رابطه وه؟ یاره جی ډېره نه وه ورسره زموږ رابطه خو ورسره نه وه ځکه چې دغه هغه لکه اوس د زموږ یو دوه خویندې وې هغې سره لکه رابطه به ټولو سره یې وه جي خو ما ورسره نه ساتله. ها جی ما طلاق په وجه ته خفه وې؟ وجه ته خفه وم جي چې یاره ما ورسره ځکه نه ساتله. او اوس لکه زموږ نور څومره خاندان ټولو سره رابطې به وار څخه مړې ژوندې به یې کوو خو لکه ما ورسره جي سره رابطه نه ساتله. د دې د قتل په کیس کې چې کوم ملزم نیولې دی هغه وایي چې دی به پارټیانې کولې او ما ځکه مړه کړې ده. بس جی بس کیدی چې دوی دا ټول دا کم کس چې وسه کم گرفتار شوی دا ټول لکه دا یو پارټي دا ټوله وی یو کوارټر د نیولو ځان لا لکه موږ چې اوس کم معلوماتو کو یو کوارټر نیولو د لک په خپل خزم دام ډمه ده دغه دا ډمم ده د صدام علیکم ډمه ده بل خزم ډمه ده او دوی بس خپلو کې ملو بس دوی په پارټي ماټي به کولو پیسې میسې به ګټلې او په دې لکانو باندې به خوړې جی. د ستا خورم دې ځان سره بګړاو کړی و؟ بګړاو کړی و جی بالکل دیم بګړاو کړی و دا به مسره تله راتله به بس پیسې وې ګټلې او دې لکانو چې کم دي دا دی به لکه پیسې میسې بس مغیله ورکولې که نه هغې کس دا کم کسان چې مجرمان ګیر شوي دی له به یې ورکولې. ستا خور به ورکولې؟ زما خور به ورکولې. اوس وخت کې چې موږ معلومات وکړو جي دا یو صدام ملک چې دی په ده باندې اوس هم جي دا زموږ د دې خور 9 لکه روپۍ دي پې 9 لکه روپۍ دي پې او دا او دا بل هم پته نه چې دته څومره خوړلې دي خو لکه هغه به دغه یو لور او هغه خاون ولا جي طلاق ورکړو او باقي بس دوی سره به دغلته پراته په یو کوارټر کې لکه کوارټر یې بیلې وي او په اوس پراته به دوی ورسره هغه خبره بس مرګرتیا و دغه او په هغې باندې بیا دومره د تشدد وکړو چې لکه دوی ته خپلې پیسې غوښتې نو په هغې باندې جي دا مړه کړې ده. مړه کړې لکه تا چې اوسه پورې څونه معلومات وکړل هغې وجه څه ده چې ولې مړه کړې ده؟ نو د دغې وجې به جي موږ حکومت نه خواست غواړو چې یاره دې موږ له معلومات وکړي لکه زموږ خور هر څه وه خو لکه دومره ظلم باندې خو به دا نه مړه کېده که نه تیزاب یې پیړولې تیزندي کړې ده جي په ویشتې ده او دا خبره بیا په کور کې مړه کړې او راوستې په ګلبېلې حدودو کې غورځولې چې یاره په روریانو باندې الزامات راشي. په تاسو څه الزام راشي؟ لکه چې دلته چې لکه چې دا د روریانو سره لکه زیات کار زه یادولم چې یاره د سره د نه لګي هغې ته هم دا پته لګېدلی چې دې سره د نه لګي چې یاره په دې رور انظام راشي چې لکه دا ده کړې ده. ستا ورسره ولې نه لګېده؟ یاره جي زما ورسره په دغه نه لګی چې دې په خوښه خاوند کړو ما ورته دا پښتنو معاشره ده او دا په ما ښه نه ښکاري. اچھا دې غلط ماحول ته تللی وه د دې څوک ذموار دي؟ بس جي د دې خو همدا لږ ذموار دي ځکه چې دا ده لکه دا په خپل دا لکه او خپل خور مورم چې لکه ډمتوب للیږي او به زموږ دا خور هم ځان سره لکه دا اوس ځانه ذات دي کم عقل دي دا خبره به ځان سره یو ځای کړې ده بس پیسې میسې پې دا خبره بس ګپ شپ یې ورسره جوړ کړې دی او لګیا ده پیسې به په هغې به یې ګټلې او دوی به خوړلې. مخمنیر خان دا به لکه تاسو چې کوم تفتیش شوی دی هغې کې خو تاسو وایي چې دا ملزمان دي رورې په هغې باندې دعوه هم کړې ده پولیس به ثابتوي څنګه چې او دا هم دی کړی دی د دې څه شواهد دي پولیس سره؟ د سی ډي آر مطابق موږ چې کوم سی ډي آر وویستلو هغه موږ لوکیشن چک کړو خاص کې لوکیشن چې د دې د درېم واړو یو لوکیشن راتللو کله چې دی د وقوع په 2014 تاریخ باندې دا شوې ده 14 تاریخ باندې د دې موبایل کوم دغه چې اپ راځي بیا دې دواړو باندې موږ کاروي شروع کا نو د دې سی ډي آر چې دی لوکیشن په 18 تاریخ باندې چې کوم موږ ته ډډ باډي دلته کې په ګلبېله کې پرته وه په 18 تاریخ باندې دې لوکیشن مسلسل د هغه ځای نه تر دې پورې بدستور را روانو. بخمنیر خان اکثر چې کله خلک مړه شي که نه بیا به خلک الزامونه هم لګوي لکه څنګه چې په دې ښځه باندې وایي چې دا سړي وایي چېرې دی به پارټیانې کولې اوس یې پارټیانې نه کولې نو ځکه دوی وجله پولیس سره څه داسې ثبوت راغلی دی چې واقعي دا جینۍ پارټیانو والا وه یا نه؟ او د الګ چې موږ انټاروګیټ کړو نو د وی چې یاره ما سره داسې وسیله نوره نه وه
نو د سره کوم یو مرګري چې دنو د هغه وایب دا سپانسر وا په دې وجه باندې د دوړو هغه یو فرندشپ وو او د الک چې د ډانس پارټو شوکینو مخکینم نو په دې وجه باندې د سر د سپېټونه ځکه دا یو ګلکار سړی سره دونه دغه شتینه چې هغه ځان لم کور ساتي دلم ساتي نو د دې د رهایش د د کور نه مرور تللی و بیا بل سره واده کړو د کور د اجازت نه بغیر نو په دې وجه باندې دین د کور خلک چې هغه خپو نو هغه ول رهایش ورکول نو د بل لار ملاویدنه نو په دې وجه باندې ډانس پارټو طرف ته دی رجوع رالاله ګرانو مرګرو زیاتې یقینا چې شوه دی د کې شک نشتا او پولیس هم تر خپل وسه پورې ډیر کار کړي دی الله دې وکي چې باقی کیس چالان داسې جوړ شي چې د مجرمانو ته سزا ملو شي دا کیس د هغه الکانو او جنکو د پاره یو عبرت ته کم چې د کورونو نه او د خپل والدین نه بغیر اجازت نه جنکو سره ودونه کوي او بیا انجام دایوي